أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما قابل صد احترام مشرانو کشرانو ورونو، زموږ استاسو موضوع د سیرت پر برابر باندې روانه ده. په تیره جمعه کې مې د سیرت موضوع تر دې ځایه پورې رسولې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج سفر وکړو، له اسمانو څخه په هغه یوه شپه کې بیت المقدس ته رالی، له بیت المقدس څخه بیرته و مکې مکرمې ته د سهار تر لمانځه مخکې راورسېدی. چې کله سهار سو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو ته دا حال بیان. قریشو ته وایي چې نن شپه خو ما له مکې څخه بیت المقدس ته سفر کړی دی او په دغه شپه کې بیرته تر سهار لمانځه مخکې را رسېدلی. د مکې قریشو ته خو الله تعالی د هدایت فیصله نه وکړې. هغه په دې خبره باندې حیران سو. بعضو کسانو لاسونه پر سر باندې کښېښول او بعضو کسانو بلاسونه ټکول چې محمد نن بیا څنګه خبرې شروع کړي دي. په یوه شپه کې بیت المقدس ته سفر کول او بیرته راتلل دا څه د ګانټو کار خو نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هغو کسانو چې چا بیت المقدس لیدلی و، هغو قریشو پوښتنې شروع کړي چې موږ ته د بیت المقدس علامې راوښئ. د الله تعالی په حکم باندې د محمد رسول الله وسترګو ته د بیت المقدس نقشه ټوله کښېښول سو. قریش چې له محمد رسول الله څخه د بیت المقدس هره نشانی غواړي، رسول الله بیت المقدس ویني مخامخ، هغه نشانی ودی ته ورشي. اوس قریش بیا حیران سو چې دا خو مو په یوه پوښتنه کې هم نه ودروئ. دې کس خو دا سفر کړی دی، ځکه کې سفر نه و کړی، په یو نشانی کې خو به غلط سوی و. پوښتنې هم هغه کسان ځینې کوي چې هغو په بیت المقدس کې وخت تیر کړی دی. د بیت المقدس هره علامه یې روښول.